په امریکا کې ریاست شمالي کلورینا کې د ګوګل میپ د وجې د یو سړي ژوند د لاسه لاړی او نه صرف د هغه ژوند د هغې سره د 9 کالو ماشومه د هغې لور د هغې ژوند هم ترلاسه لاړی چې څنګه دا خبره په تاسو باندې عجیبه ولګېده دغه شان په ما هم عجیبه لګېدلې وه چې د ګوګل میپ د وجې د 2 انسانانو ژوند د لاسه تللی شي. د دې نه بعد د دغې ښځې په ګوګل باندې مقدمه درج کړې ده چې د دې د مرګ ذمهوار ګوګل دی. ګوګل میپ موږ اکثر د لار د معلومولو دپاره استعمالوو. د ګوګل میپ د وجې دې سړي سره چې کومه واقعه راغلې او په ذاتي طور د ګوګل میپ د وجې یو ځل ما سره هم دغه واقعه مخې ته راغلې او هغه در سره هم د اخره کې شاملوم. خو دې سړي نوم دی فیلفیکس او دا د 47 کال دی او د 9 کالو ماشومه لور د دې سره په ګاډي کې ناسته وه. دا د یو دوست کور ته تللي و، دې ته د ډینر یا د شپې د روټۍ انویټیشن ورکړی و چې ته زموږ کور ته راشه. دې دوست کور چې کوم دی 4.3 میل فاصله کې دیو نه جدا و چې کله دیو هلته کې تللي دي ګپ شپ وغیره روټۍ هر څه چې کله شوي دي او واپسي ټایم کې د شپې ډېر زیات په دیو باندې ناوخته شوی دی. چې کله ناوخته شوی دی ملګري ورسره ضد هم کړی، اصرار یې کړی چې ته ایسار شه، اوس ډېر زیات ناوخته ده او موسم هم خراب دی. نو هغه ویلې چې نه زه واپس خپل کور ته ځان رسوم. فیلفیکسن چې کله په واپسۍ کې راتلو نو په لاره کې انتهایي زیات تیز باران او د سره سیلۍ جاکړ وغیره رالی. دین هغه لاره خطا شوله او بالکل څه ورته په نظر باندې نه راتله په دغه ټایم کې. نو دې ځوان په دغه ټایم کې د ګوګل میپ استعمال شروع کړو. چې کله ګوګل میپ کولاو کو مطلب په ګوګل باندې هغه خپل لار سرچ کوله. عموما اکثر زموږ چې کله لار خطا شي نو ګوګل میپ استعمال په دغه ځای کې موږ کوو. چې کله د ګوګل کولاو کو او د ګوګل میپ په دغه لار باندې روان شو هغې به هغې ته هغه وایس کاوه چې ته په کومه لار روان یې، څومره لار نوره پاتې شوه. خو د ډېر یو سفر کول نه بعد دا یو داسې لیول ته ورسېدو چې په کوم ځای کې پول مات شوی دی او د هغه پول چې کومه اونچایي وه هغه 20 فیټ وه. ګوګل والا دې سړي ته دا انفارمیشن نه دي ورکړي چې دغه را روان لارې کې پول را روان دی او دغه پول مات شوی دی. دغه ګوګل دې ته هغه زړه لار شو کوله او په هغه زړه لار کې د 2013 نه تر دې وخته پورې دغه ګوګل میپ چې کومه دغه لار وه هغه اپډیټ شوی په دې ګوګل کې نه وه او دوی همدې ته هغه زړه لار ښودله. هم په دغه زړه لار باندې چې کله دا ورسېدو نو د دغه پول نه دا ښکته پرېوته ځکه چې پول الریډي ماتو او د دې سړي ژوند د لاسه لاړی او د دې سره سره د دې د 9 کالو ماشومه چې کومه وه د هغې ژوند هم تر لاسه لاړی. په سهار له باندې چې بیا کله انویسټیګیشن وشو دغه سړی هم خپل کور ته راوړو، هغه لور یې هم راوړه او د دغې ښځې چې کله ګوګل چیک کو ګوګل میپ یې وکتو نو په هغه کې دا اپډیټ ګوګل ته نه میلاو شوي یا مطلب ګوګل دا خپل هر څه اپډیټ کړي نه چې په لاره کې دغه پول مات شوی دی. دغې ښځې فورا بعد په ګوګل باندې کمپلین وکړو چې ګوګل د لاپروایۍ د وجې ما د سړي چې کوم ژوند و هغه در لاسه لاړی او د دې سره سره زما د لور چې کومه 9 کالو ماشومه وه هغې ژوند هم تر لاسه لاړی. دا خو دغه سړي کهاني وه چې دغې ژوند څنګه تر لاسه لاړی. یو ځل ما سره په خپله باندې دغه شانته کې واقع شوی، زه او احسان ما سره و د یو ملګري خوا تلو هسټل ته او چې کله هلته موږ روان شو هغې موږ ته دغه خپل لوکیشن راولېږو او په هغه میپ باندې ما هغه روان هغه لوکیشن باندې موږ روانو آخرکار چې موږ هغه ځای ته ورسېدو. نو هغه ځای کې یو کور یا یو هسټل مخې ته رالی. احسان ته ما ویل ما چې دې کس ته کال کوو چې لکه ستا د هسټل مخې ته موږ ولاړ یو بهر راوځه. خو احسان ویل نه ویل دې سړي سرپرایز ورکوو چې ډایرکټ ورننوځو. لکه هسټل یې خو د بوایز داسې وي چې مطلب ډایرکټ سړی ورتلی شي څه داسې ممانعت وغیره پکې نه وي. چې کله هغه چاردیوارۍ ته موږ وردننه شو نو په موږ باندې ماشومانو اوازونه راغلي. احسان ته مې ویل چې خدای د خوار مکه پردي کور ته رادننه شوي وو. نو په هغه ټایم کې ډایرکټ فورا موږ د هغه ځای نه راووتو. اصل کې موږ ګوګل رسولي وو خو د هغه هسټل شاته رسولي وو نه چې مخې ګیټ ته رسولي وو. دا اوس دغه پردي کور ته موږ ننوتې بیا اول دکې لیدلې وې نو سم د بوس سخي به ران جوړ کړلی وې. الله خیر وکړو بس ډایرکټ دغه ځای نه موږ راووتو. بیا هغه چې کوم مین ګیټ و دغه هسټل هغه مخې ته لاړو. بیا خبره مې دا کوله چې مطلب ټیکنالوجي زده ور دی واقعي چې بینیفیشیل دی خو د دې په استعمال کې انتهایي زیات احتیاط کوئ. هسې نه چې را روان وخت کې دغه شانته کې مسلې تاسو ته راشي. ملاوي بیا نو ویډیو کې تر هغه دمه الله کی اجازت. الله پامان.